क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। कल वेल इब्राहीम या रबा खैमात संगो जोंदी के मड़ी वयल आया आओ ता तस्दीक न दे कड़े वयल बला वलिदा और खुश मुतमईन शेड़ जमा वक़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी माना कि बस फिरनी बस्तर गो खैमात बस फिरनी बस्तर ये तरफ इशारा जी अरिनी के रोयत क़ल्बी ने मुराद रोयत बसरी मुराद बस्तर गोई नम अरिनी तो है जो बस्तर गोई संग ज्वंदी की रो पड़ी यकीन शता अल्लाह ताला मड़ी ज्वंदी गई कैफ़ तुह्यिल मौता कैफ़ा वदा मोज़े कैफ़ा मोज़े रबी नसब दे तुह्यी सरा यानी दागी फ़ज़ेर द मसदर यानी तुह्यिल मौता इह्या के व मौता दागी कैफियत पसीन दा कैफ़ दा फ़ज़ेर मसदर रागे कैफियत इह्या और या फ़ज़ेर मफ़ूल बिही क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी व इन्नमा क़ाल लहू अवलम तु'मिन सवाल पैदा की तो अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तपोस अवलम तु'मिन हालदार च अल्लाह मालूम अदा च इब्राहीम अलैहिस्सलाम बटोल के मजबूत ईमान वाला है क़द आलिमा अन्नहु अथबतुन नास ईमान मजबूत ईमान वाला दावली हुए तपोस तो अवलम तु'मिन वही दाज़ा कल युजी माजा भी तादेर पारची इब्राहीम अलैहिस्सलाम बखपल जवाब की असल वजह दावत छी ठीक दे छी इब्राहीम अलैहिस्सलाम तार बचे कड़ी दा नो सिर्फ स्तरगु लीदल वाड़ी नूर पढ़ के यकीन दी अकीदा के अल्लाह बड़ी ज्वंदी गई शौक ने जो स्तरगु ही नहीं नूर शक निश्त पाकीदा की ख़्वाम सड़े हो शक कौली शी ख्याल कौली शी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तपोस शायद शक पर बुनियाद कड़ी अल्लाह जल्ल जलालहू तपोस पूछ दे बखपल ज़बानी जवाब वर की चा खबर ख़त्म शी सोक आम सड़े इब्राहीम बारे की शक उन की चीज़ पड़ के बास मदर मौत बारे की शकी सकेदा सवाल करे देर पर जवाब वर की माजा पाए सरज कम जवाब वार को माफ़ी मिनल फ़ायदतिल जलीला लिस्सामिईन फ़ायदा घटा जलील घटा उरीदुन जवाब वर कौल की घटा फ़ायदा मुंग दवेला शेदा अवाम खल्को शक ख़त्म शिद इब्राहीम मुबारक बला वज़ाहत की बला के लिए बला ईजाबुन लिमा बाद नफ़ी इस बात तरह ईजाब यानी इस बात यानी लम नपस तुमिन ज़िक्र दे तुमिन इस बात यानी ईमान शता लम नफ़ी लम नपस तुमिन दे तुमिन इस बात ईजाबुन ईजाब दे इस बात ते दावशी नफ़ी नपस से कर लम नपस से कर माना हम बला आमन तो वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी मीनान क़ल्ब से मुराद दे
وليزيد سکونا وطمانینة بمدامة علم الضرورة علم الاستدلال زیاد شپ سکون و اطمینان کی پزم کېدلو د علم ضروری علم استدلال سره ضروری یعنی بدیهی استدلال سره خو راته معلوم دی خو په سترګو مې لیدلی نه دی دا سترګو لیدل علم ضروري دی نو دواړه به ضم شي وتظاهر الادلة اسکن للقلوب وازید للبصیره ډبل کېدل د دلایلو زیاتېدل د دلایلو دا قلوب ته سکون ورکوي ډېر او ډېر زیات تر بصیرت ته پار علم الاستدلال يجوز معه تشکیک علم الاستدلال سره یعنی دلیل سره چې شی معلومي د سره شکم کېدلی شي په خلاف ته ضروری ہے کہ تشکیک نه شي سترګو لیدل علم ضروری ہے نو دا ډېر پار بلا اصل وجه پکې دا و چې د شوق لیدل چې سترګو باندې وینم بڑی الله تعالی څنګه ژوندي کوي نو کوم سړي چې کوم شی ته شوقي نو هغې ته داسې اضطرابي غوندې کیفیت چې دا به اوس کله وجود ته راځي اړه کې ډېر زیات شوق ته وجه نه اضطرابي حرکت کیړه چې قلب وینم دغه قلبي اطمینان دغه مراد دی چې کوم شوق د وجه نه اضطراب دی ختم شي مطمئن شي واللام متعلق بمحذوف او دا لیطمئن کې لام چې دی کنه دا محذوف سره متعلق دی محذوف لپاره تعلیل دی تقدیر داسې دی ولكن سألت ذلك إرادة الطمأنينة القلب یقین مشته دی ایمان شته سره خو تپوس وکړه ولكن سألت ذلك دا تپوس مو کې فتو هی المعتاد لپاره چې مطمئن شو طمأنینه دا به طمأنینه لفظ وي قال فخذ أربعة من الطير وإلى الله سراون شا سلور د مرغان سرهن الیک پس ځانته نږدې قزم کا بیا وګرځوه په هر غر باندې د هغې نه ټوکړه او بیا رابله هغې لره راځي به تا ته منډه وهونکي پوه شه الله غالب دی حکمتونه والا سلور مارغان دا کم کم دی مصداق ښیي طاووس یو بل بانګي دی بانګي خراب کارغه حمامه کبوتر سرهن دې کې دولو قرات دی یو سرهن ضمیر سات سره بل سرهن کسرې سات تا دویم حمزه قرات ته بل د عامه انه صدا اے املهن وضمهن ځان ته مایل کا او زم کا جوخ کا نو مالا او زم کول مراد دا بیا وګرځاو په هر جبل باندې دین یو ټوکړه ار یو مارغنه یو ټوکړه راواله او خوشت غرون باندې وکیل ودا بسنګ کې دا داسې ثم جزئنا څلور مارغان به ونی سي نو ځان ته جوخ کې دا ځان ته جو خول دیر پاره چې خيو پیژنې فلان دې فلانې شی دې فلانې شی خيو پیژنې چې بیا باندې خلپل درځي ته وایي چې دا چې نور دی خيو پیژنې نو بیا به دا غینه ټوکړې جوړې کړې درې ذریعہ به کې او خلپل په کې نو چې ارڅ خلپل کې نو بیا به دا غینه سي جوړې کې نو یو یې سپ یو غربل بل لاس جزءهن ټوکړې به جوړې په غیر غوښنه او فرق اجزاءهن للجبال او جدا جدا بکې اجزا دي اول خو ټول دا غوښ یو بل سره خلپل کې سرونه به جدا کې رضان سره بیا ټوکړې چې خلپل کې نو بیا به غیر سي جوړې کې غوښنه او بیا ورونو لګ کې فرق اجزاءهن للجبال التي بحضرت کې به قرب او فی ارض استفاله دنیا ټول کل جبلین کې ټول دنیا غرونه مراد نه دي یعنی دا علاقه کې چې کوم تیر چا پیر غرونه وای بالا او سلور غرونه یو اړیو ته ورسو کار 14 جبل سلور غرونه یو
جزءا یو قرات خو عامل جزءا بل قرات جزءا دے جزءا بضمتین و حمز ابو بکر قرات مدوهن بیا دا پرندگان لرا بلا څه مطلب یې د اجزاء لرا چې کوم تاج او اخر خلق پلت کړي او بیا یې سید جوړې غرونه کې خو دې ډاغې نه یې دا بیا را بلا د اجزاء راځي ورته قل لهن ورته تعالی باذن الله راضی الله په حکم بس هغه اجزاء چې خواره ور پراتو دومره یو ځای کې اجزاء او سب کې یو پرندو سربلو ار یو جز به جدا کی د خپل پرند جز سره بلګي جو سبت جوړیږي خپل سر سره ملوي راځي وتا ساين په منډه دا ساين چې دا مصدر د موزه حال کې یعنی ساين معنی سایات سایات مسرعات یطیرین منډه وونکي په طیران خپل کې یا پسمکه یعنی پسمکه برازي همندو یا رالوسی بدت داجزا مشین علاج رجلهن پس چې سبا دي جوړ شي سره پور نه پسمکه رواني او په هواره رواني اجزا به یو بل صد هر یو پرین خپل اجزا خپل شي سره خپل جو سیو دي او هغه سر ته وزن رسي وانما امره بدمها الى نفسي بعد اخذها او دیو تامر کو چې ویني سينو بیا به ځان تزم کی تر پارچی ته تاملها سوچ پکیو کی خيو پی جن وایره فاشکالها وهياتها وخلاه معلوم کې شکلونه هيئات او خلیه کیفیتونه چې دا التباس فرانی شي احیار پس او وهم رانی شي دا نور مرغان الله پیدا کړی او سره دا نوري چرته هغه بنئ دام هغه اجزادي خپل جوسه ته اړ یو جوس خپل جوس سره یوځای شو جوسه دی جوړه شو بیا خپل سره ملو وروي انه امر بیات باها منقول لی ابراهيم عليه السلام تامرو شي دا سبکی دا ټول او وینت فریشا او بنی توباسی او کټ کوټی کی اجزاء مفرخ کی او ځان لکی بیا خلق کی دا غیدا بنی ویني وخی ټول یو بل سره خلط پل کی مختلف مرغان او سرونه ځان سره وساتي او بیا تامر شو بس اجزاء دا اجزاء یې په جوړېګا او پر غرونو کې دا علا کل جبل ربوان هر جبل باندې سلورو می سره هر طاهر نه او بیا ته چغه وها یسیح بیا چغه تعالی نه راضی الله په وشروع شو کل جزء هر یو جزء چې دا اورالو خپل بل جستا یعنی پرین کوم غرب سر کې رسم ټوکړه وانه پای کې مختلف پرندگانو بس هر یو جزء جدا کی او بل غربانه بل ټوکړه سره وځي کی تر دې چې جوسه ته جوړ شوې او بیا متوجه شوې اندمم نه لرو زم شو خپل سرونه ته هر جوسه خپل سر ته ورسې وعلم ان الله عزيز حكيم الله غالب دی لا امتنع علیه ما یریدو سچ غواړي یا په امتنع نه حکیم دی پاک چې کوم تدبیر کوي بس الله کم مسکړی ہے کہ حکمتون لا فل الا ما فی الحکمت ولما برهنا على قدرتي دار ما بعد مختصر مناسبت چې الله تعالی حجت پیش کو برهن حجت پیش کو او قدرت الله تعالی په احیا قادر دی نو دې برهان نفس بیا ترغیب حتی ترغیب ورکا انفاق فی سبیل الله او عالم ان من انفق فی سبیله فله فی نفقه اجر عظیم وقادر او وې کړه چې الله لار خرچ وکړو نفقه کې ثواب ورته ورلا الله په هر ثواب ورکول قادر دی وګوره مړي ژوند دي کوي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله سال خرچه د کسانو خرچ کې ورنه په لار الله کې شان دانی دی چې رازرغون کې وږي
هر وای کی سلدانی الله زیاته چاله چوغاړي الله ته پراخ علم وای دلته اصل حمل صحیح کیږي نه مثل الذين ينفقون هو ذات مال واسه او کومه حبت دا دغه سره تشبیه د زوات نه صحیح کی نفقه صحیح کی نو وی تقدیر دی لابد من حذف مضاف مثل نفقته مثل الذين مثل نفقته نو اول جانب کې تحذف وکي تقدیر وکي او یا په دویم جانب کې مثلهم کمثل بادر حبه کمثل حبه یعنی کمثل بادر حبه اول تقدیر نه کړو دویم تقدیر وو دویم طریقه اختیار شان تر کرون کی د دانه کمثل حبه یعنی کمثل بادر حبه کرون کی د دانه مثال له کسانو خرچ کی مالونه دي کسانو مثال له در بادر حبه انبتت سبع سنابل بكل سنبل 100 حبه سوال پیدا کی چې دا دانه را زرغون کی زرغونون کې خلاح المنبت هو الله منبت الله ولكن الحبه لما كان سببا دانه کله دا غي زرغونیدلو سبب نو هغه ته اسناد شوی د بعد څنګه چې اسناد زمکه د کی انبرت الارض لیکي او انبت الماء لیکي او بول را زرغون کړه نور حقیقت کې منبت الله اسباب ته نسبت ومانا انبات یا سبع سنابل سوال پیدا کی چې دا وږي خو چرته مونږ لیدل نه دي دا څنګه معنا د انبات دی وږو په دې طریقه ان تخرج ساقا يتشاب منه سبع شعاب دا سه وباسي دا دانا یو تنا چوي سي پای کی یو دانې نه تنه روزي او هغه تنه کی وای سي هر یو سیر پر یو وګش مزمکه نه یو تنه روزي خو بیا برب کیسی شو و ار یو یو وګیو کیس نو غنم داسې کی نو دام کله کله کی جوارم وهذا التمثيل تصویر للاضعاف کنا ماثله بین عین الناظر دا مثال چې تشبیه تمثيل تشبیه دا شکل پیش کول دي دا واضح چندونو لپاره یعنی کوم چې ثوابونه زیات ملاویږي نو دا زیات ثوابونو چې کوم زیاتواله اضعاف دي نو هغه سړی ته مخامخ مثال سره داسې شي لکه مخامخ سترګو ته ودرېږي ورته ماثلتون سترګو ته ولاړ بین عین الناظر مثال سره دا وضاحت شي چې هغه معقول شي کل محسوس شي والممثل به سوال لري چې دا شبابي وجود غواړي وي شبابي موجود په دخن کې په دوره کې دوره دی جوار ته یې جوار شامل شي او دخرم څه شي نو دا وږي کې داس تنرو کیږي وا یا و شوبې ګرا شي وږي نو خارج کې شبابي موجود غنم کې مکلکل کی وربما فرخت ساق البره في الارض القويه المغله تبلغ حبها هذا المبلغ کلا بچی راوړي تنه غنم پزمکه کې فرخت یعنی ډیر سانګیو کې یو دانه یو تیغ راوخی بیا فرخت ډیر سانګیو کې او په یوزمکه کې چا قوی او مغله یعنی باراور مغله غله کون کې ډیر آمدنی کون کې نو دا د مبلغ تورسی هغه وګیو کې د دین علاوه که په خارج کې دا موجود هم نه وګي دی یو د یو دانه نوم سفروانشتا تعالی ان تمثيل يصح وان لم يوجد تشبیه سے کېدل شي اگر چې خارج کې موجود نه على سبيل الفرض والتقدير صحیح کېدل شي تشبیه په سبیل الفرض او تقدیر یعنی دوی د فقیدا سے مثال له فرض کا مقدر کا دا سدانا تشبیه صحیح ووضع سنابل موضع سنبلات سوال پہ کی دلتا سبع سنبلات پکارو جمع تقلیل پکارو کیونکہ سبع جمع قلت تمیز جمع تقلیل جمع قلیل پکارو دا جمع کثرت راغلی
وای کې خدل سنابل په زیر سنبلات په شان تر وزر قرود په زیر اقرا التا قرود دا جمع کثرت تا اقرا په زیر اغله جمع قلت په زبان نه خو دا غي وجدا دا چې بس جمع دی یو بل په ځای واخ کېدلی شي نو دلتم دا جمع کثرت په زیر جمع قلت رااله الله یضاعف لمن یشاء الله سیات والے اور کوي هغه چاته چې وړي یضاعف تلک المضاعفه لمن یشاء دا زیات والے اور کوي چل چې وړي هر منفق لنا دا اشاره وکړه تفاوت احوال المنفقین ته تفاوت احوال المنفقین بعض حال داسي چې هغه دغه درجه کې نه مر اخلاص نه یضاعف لمن یشاء کہ دغه مخک مضاعفه مراد د انبت سنابل والا سره تشبیه ورکړی شوی نو دغه کوم شي تشبیه ورکړی شوی دغه مضاعفه مراد د دام ور چاته نه دی دا باس ہوتا دی یا والله یضاعف کی مراد دغه نه د بلکې د دینه زیاتواله مراد دی وی الله تعالی دغه نم چې بازو زیاتواله کړي اخلاق یزيد ولا سميات لمن یشاء وہ سو زیاتې چل چوکو بل قرات ذکر کی یضاعف وزای یضاعف دا شامی و مکی قرات الله واسع الفضل والجود علیم بنیات المنفقین خبیر دے علیم دے نیتونو دا خرچ کو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله آگسان چې خرچ کوي مالونه خپل پلار د الله کې دا مخکې الذين ينفقون دا نه بدل له او یا خبر دو خدا محدود کې هم الذين مختلف ترکیبونه آگسان چې خرچ کوي مالونه خپل پلار د الله کې بیا نور پسې کې هغه پسې چې خرچ کړي زباده نه او نو تکلیف رسانی اظهار رسانی من څه شی دی هو ایاتد علی من احسن الیه باحسانه شمیر کی هغه چا چې احسان سره کړي احسان خپل یعنی چا سره احسان کړي هغه خپل احسان شمیر کی څه مطلب ویوریه دا توخی انه استناه چې مار سره احسان کړي او اوجب علیه حقا له واجب کی پاغه خپل حق یعنی ما بتا احسان کړي بتا مې حق جوړي دا مطلب دې اثبات نه وکانو یقولون سلف بداوي اذا صنعتم سنیه فانسوها کله تاسو احسان را سره کې به ير صحیح طریقه دار جګه داسي کې لکه بالکل ير شي ولا اذن اور پسې کوي دا سره ایتطاول علی بسوی ماتا ځانو چتو چت غنی په ثواب داغي سي ور کړی من داده چورتو ریادی او دا تخی جمال سے احسان کړی او تطاول ادا داده چې زستانه غټم زستا محسنم بسوی ماتا هو معنا ثم راغله ثم لا يتبعون الذين ينفقون اموالهم ثم اور تاخير د بار راځي تاخير رتبی مراد دی یعنی نفس انفاق یو طرف تک خدایت من او ذا پر خودل دا ډیر اوچته لري درجه ده ډیر رتبی تاخير طرف ته شاته معنا ثم اظهار التفاوت ما بین انفاق کې او ترک من ولدا څنګه اغدا وان ترکها خير من نفس الانفاق ترکهما خود من و زیادہ بہتر دی نفس انفاق انفاق کو خدا شے بکی کا نہ انفاق کی ځای کا خود چې نفس دا ترک من و زیادہ چی کرا دا نفس انفاق تم ډیر زیات لري بهتر دی درجه ما جار الاستقامت ار الايمان خيرا من الدخول فيه بقول څنګه چې ګرځول استقامت په ایمان نه بهتر دخول نفس ایمان کې قول ثم استقام
آمنو ثم استقاموا دین ثم دا ثم تاخیر رتبی لپاره راغلی نفس ایمان خو درجه نه خو د هغې نه بیا ډېر غټه لرې درجه استقامت لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره اجر د دوی رب سره ثواب انفاق اجرهم یعنی ثواب انفاق لا خوف علیهم لا هم یحزنون دوی باندې خوف څه مطلب من بخس الاجر کمی د اجر یعنی پورا ملاویږي ير نشته چې اجر به کم شي نو غمجنې به فوت اجر شي بالکل اجر فوت شي نه غم شته فوت کېدلو نه خوف شته کمیدل یا دا فرق دی او لا خوف من العذاب ولا حزن من فوات الثواب خوف د عذاب نشته او دې کسان ما خوف د عذاب نه خوف عذاب سره متعلق او حزن فوت ثواب وانما قال هنا لهم اجرهم دلته لهم اجرهم فلهم بدل لهم راغله فانشتا او رستو یدا څه قسم ایت نو فلهم اجرهم عند ربهم فارغ لله ودا ولي لان الموصول هنا لم يضمن معنى الشرط موصول دلتا موصول چې الذين موصول دا متضمن نه ګرځول شي معنی د شرط لره نو فارغ نه وضمنه تم او الترا موصول متضمن معنی د شرط لري معنی شرط غسل شوی د متضمن معنی د شرط شي نو جواب دغه کې بیا او خبر کې بیا فارسی نو مبتدا الذين ينفقون او لهم اجرهم من ربهم د خبر ده خو موصول متضمن معنی د شرط نه ګرځول شي الته ګرځول شي الته څه کفاره ولې تم تعال لا اله الا الله